آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وبالقرآن والحديث قدوة وإماما، وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي في فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف وي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضراتو، په تیره جمعه باندې منګه دا خبره کړې وه چې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او د رسول الله مبارک سره مینا دا د ایمان جز دی. نو کله چې د انسان د چا سره محبت وي او د چا سره مینه وي، نو د هغه طرز د هغه طریقه په خپل جسم کې راولي. ستا چې په دنیا کې څوک خوښ وي، د هغه خبرې به در باندې خوږې لګي، د هغه طریقه د هغه عادت دا په انسان باندې ډېر زیات ښایسته لګي. نو د رسول الله مبارک سره د مؤمنانو به محبت وي، دا د ایمان جز دی. او د رسول الله مبارک سره به مینه وي، بغیر د دینه خو انسان مسلمان کیدی نشي. خو چې د دې مینې دا اثر په دې مسلمان باندې ظاهر شي،
او ښکاره شي نو دا نورم ډیره د کمال خبره ده. هغه انسان چې د رسول الله مبارک سره مینه ده، هغه انسان چې د رسول الله مبارک سره عشق دی او دی د رسول الله مبارک پشان خپل زندگی نه جوړي، د رسول الله مبارک د صورت پشان د خپل صورت نه جوړي، د رسول الله مبارک د طریقې پشان د خپل طریقه نه جوړي، دغه انسان دروغجن دی په دغه خپل عشق کې، په دغه خپل محبت کې، په دغه خپل مینه کولو کې دی دروغجن دی. نه رښتینی عاشق او صادق عاشق د رسول الله مبارک هغه دی چې دی د رسول الله مبارک طریقه اختیار کی، دی د رسول الله مبارک په شان خپل شکل جوړ کی، دی د رسول الله مبارک په شان خپل جامې جوړی کی، دی د رسول الله مبارک په شان تمام عادتونه جوړ کی. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې د رسول الله مبارک سره کو محبت ساتي، یا الله رب ذوالجلال په خپل عظیم الشان کلام کې بیان فرمایي چې کو زما سره مینوي اے رسول الله مبارکه، قل او فرمایه دغه خلکو ته ان کنتم تحبون الله، کو چریه تاسو محبت کون کی ما سره، د الله سره محبت کون کی، د الله سره مینه کون کی، فاتبعونی زما تابعداریو کوي آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته د مؤمنانو ته وایا، ته د خپل عاشقانو ته وایا، کو د الله سره عشق ساتي، د الله سره محبت ساتي، نو د پاک پیغمبر طریقه اختیار کا، د رسول الله مبارک اتباع اختیار کا. یحببکم الله، الله رب ذوالجلال بالا تاسو سره محبت وکي او تبه د الله محبوب وګرځيږي. نو د پاک پیغمبر په سنت باندې، د پاک پیغمبر په طریقه باندې انسان د الله محبوب ګرځيږي. دا څومره د کمال خبره ده چې یو انسان د الله محبوب جوړ شي، نو دغه د الله محبوب جوړېدلم د رسول الله مبارک په اتباع باندې کی. او چا چې د رسول الله مبارک اتباع کړی دا، الله رب ذوالجلال خپل محبوب هم ګرځولې دی او د خلکو په زړه کې هم د هغه محبت او د هغه مینه ایښودې ده بیا، او دغه محبت او دغه عشق چې د دې اثر بیا په انسان باندې شوي وي، نو هغه زمونږه د پاک پیغمبر آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دي.